د پیژندګلیا یو لویه نښه ده او داسې مونځ نه چې په عامو حالاتو کې یو مونځ دی او د رمضان چې مبارکه میاشت ده د عبادت میاشت ده او په هغې کې مونږ په ځان باندې دا تراویح یو لوی پیټې په سر باندې ایښودلی چې دا په څه طریقه به د خپل سر نه غوځارم بیا چې په کوم جماعت کې کوم امام صاحب زر زر تراویح کوي که د 20 منټو په ځای په 15 منټه کې کوي او که د نیمې ګنټې په ځای په 20 منټه کې بیا خلک هغلته منډه وهي او بیا د امام صاحب هم دا شوق چې ما زر وکړی او دا خلک زما سره ډیر شوي نو دغسې مونځ چې حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله جماعت نه مونځګزار وځي نو دغه مونځ چې نه پکې رکوع ده نه پکې سجده دغه ده قومه ده نه پکې جلسه ده نه پکې سجده سره ته رسېدل ده نه پکې رکوع سره ته رسېدل ده دغه مونځ الله پاک په یو سپاچ شیړله کې رابند کړي او بیا دغه مسلمان دا مخ پې وهي او بیا دغه مونځ ورته خیرې کړي الله دې داسې هلاک کا لکه څنګه چې دې زه روان جاړ کړم او هلاک دې کړم نو جومات ته تلي دې دپاره چې زموږ نه الله راضي شي جومات ته دې دپاره تلي چې د الله سره ریاض الناز وکړم الله پاک ته خپل حاجتونه مخکې کړم او بیا د هغې دربار د آدابو خیال ونه ساتو او په واپسۍ کې لکه سړی په یو ځای کې د افسر سره بدکلامي وکړي او هغه نوکر ته ووایي شابه ټیل وهې د جومات نه وباسه دغسې بیا موږ ټیل وهلي د جومات نه بار ته راوځو دا به زموږ د هلاکت او د خسران لویه وجه دا وي نو چې موږ محنت وکړو کوشش وکړو اول خپل مونځ برابر کړو مونځ زده کړو په خپلو علاقو کې د پوهه خلکو نه د علماو نه او هغه علما چې باعمل علما وي زموږ ستاسو په نظرونو کې هغه منلی شوي علما او هغوی سره کینو او د هغوی نه مونځونه یې زده کړو نور دیني مسایل دې نه یې زده کړو ځان ترې نه پوه کړو نو بیا به زموږ ستاسو ژوند دا د مسلمانۍ ژوند شي او که نه مونږ کورنۍ اسلامي زده کړی کلمه یې زده کړې او دغه رواجي مونځ او رواجي روژه او رواجي په دین باندې عمل نو بیا به دغه عمل زموږ ستاسو دپاره چرته هم ذریعه د نجات او د خوشحالۍ نه ګرځي